محترم مشره درک نه راکوي د کومه ځایه چې درسې شروع کړم د کسابانو کسابي درته بیان کړم زما د ورونو سروي سروي سینې درته بیان کړم چې په تیزابو باندې مسخ سوي څېرې درته بیان کړم چې موږ پېژندلې یاسته چې په هر شکل راشي په هر صورت څرګند شي په هره ولیه کې راشي موږ دا ویایو دا ته ये हमारे साथ मुज़ाकिरात के लिए आते हैं ये एफसी के हवलदार है एफसी के हवलदार है आप तो फरदाना सरदाना फलांदी फरदा जाय मुश्तोल लाइकिन राजोल सवियो दाल तमा फैसला कड़ी दा او دغه شهیدان ما د کام د پاره د کام د سباوند د پاره د ژوندیو پښتنو د پاره د دوی د بچو د پاره دا مدال ته یې شدي صد غزا شهیدان صد جلوس صد جلسه صد غزا شهیدان موږ به هنره پښتنو سره بلها شهیدان په میدان ما جنگوي ما لشابه سیرا کوي په میدان ما جنگوي ما لشابه سیرا کوي بیا د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان د شهدای زیارت په دې ملي غمیزه کې دلته د کوټې په کوله پاټک باندې راغونډ شو او دلته په دې غمیزه کې له موږ سره شریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران مشر محترم محمود خان اڅکزی د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چیرمن د ملي شهید زوی ګران خوشحال خان کاکړ د نیشنل ډیموکریټک پارټۍ مرکزی چیرمن قدرمند محسن خان داور د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر قدرمند اصغر خان اڅکزی او دلته موجود د مختلفو ګوندونو مشرانو ځوانانو او په پنډال کې ناست سرتیرو پښتنو ننګیالیو پښتنو ننګیالیو خویندو ستاسو د ټولو په اجازه محترم مشره درک نه راکوي د کومه ځایه چې درسې شروع کړم د ظالمانو منصوبه بندي درته بیان کړم که د کسابانو کسابي درته بیان کړم زما د ورونو سروي سروي سینې درته بیان کړم کې په تیزابو باندې مسخ سوي څېرې درته بیان کړم که د شړغوژیانو سازشونه درته بیان کړم که د خپلو جفاوې درته بیان کړم چې زموږ پر شهیدانو باندې ډنډې راواخیستې خو محترمه مصره او نورو مشرانو دومره به ووایمه چې پر قدم قدم باندې پر قدم قدم باندې د سازشو یو جالونه یو دامونه یې راته ایښي دي تر دې دمه یې راته ایښي دي قدرمنو مشرانو دا واقعه د 6 جولایي چې د کڅو بلکې د زیارت ضلع د 2 تحصیلونو چې سنځاوي او زیارت پکښې کې دي له دې څخه د زیارت د پولیسو ډي پي او او د کڅ تر مابین په دا شاټکټ لار باندې دلته د اوبو چې اوبه پکې نسته یو خالي ټینکۍ ده پر دغه باندې مقرر کړ او بیا یې خپل کسابان چې په غرو کې ساتلي وو دا یې ورباندې رامات کړل دغه ځوانان دا یې په چړو دا یې په ګولیو باندې دا یې په درنو درنو وسلو باندې دا یې سوري سوري کړل او په دغه اپریشن په دوران کې موږ زیارت انتظامیه چیف سیکرټري وزیر اعلی صاحب دا به ټول خبر کړي دي چې د خدای دپاره
ستاسو پر محافظینو باندې پر پولیس اهلکارانو باندې په دې ټینکۍ کې له هره طرفه بمبار شروع دی د خدای دپاره د دې حفاظت وکئ سی ټي ډي دا هلته دی وه اف سي دا هلته پر 3 کیلومتره د کس په بازار کې ده محترمه مسره تا به دا لار ګرځېدلي پر 3 کیلومتره ورته پراته وو نو دوی ورال نه یې سی ټي ډي وراوسته بیا د کلي والا ورال چې موږ ورځو اصلې ورړو اوبه ورړو دفاع یې کوو دا یې هم راوګرځول او بالاخر چې کومه منصوبه یې جوړه کړې وه د هغې منصوبې مطابق یې 2 پولیس والا دا یې تر تیغ وایستل او د زیارت جلغوژی د زیارت ایم پی ای بیا یې په سازش باندې خپل ګوټ چې کوم و بي پي او پولیس او د ده اهلکار یو څور یې نور چې دی دا یې په سازش باندې له دغې ټینکۍ راوایستل او په دا سهار باندې دا د کسو تانې له دا محفوظ راورسېدل محترمه مشرانو دغه بي پي او چې دې ته به سزا ورکړل کېده د دې سرسنش به کېدی د دې ډیموشن به کېدی دا به ماتله کېدی دا یې راواخیستی د اس پي د اس اس پي د دې اختیارات یې ورکړل چې تیار شه بله منصوبه درکوو بله کسابه بل مقتل ته ځان تیار که نور په دې پښتون ولس د دې بچانو سرونه کاټ که محترمه مشرانو دغه باندې دغه لاشونه دا یې راخیستي وو د تکتو په غره کې دا هلته یې غورځولي وو 3 ورځې دا لاشونه دلته پراته وو د شهیدانو یو چا یې وال نه دی کړی نه ډي پي او نه ډي سي نه ځینې انتظامیه نه دلته دی دغه صوبایي حکومت نه د دې خلکو دا لاشونه موږ دلته دی ځینې خلک وو ولې ملا دی د هغه سره مې رابطه وکړه دلته بیا ځینې په بوستان کې ساتلي وو موږ نه وو په خبر لا بعد یې دغه جاسوسان ثابت سو په دغه د بیا دغه ټاسک ورکړی وو چې ځینې بیا راولي ځینې بیا کتلوي ځینې بیا غرو کې غورځوي ستاسې ډیوټي دا ده چې دا به راشئ کوئ او بیا بیا وړئ په خاورو بیا په خاورو کې پټوئ چې موږ له بله موقع راشي محترمه مسره او نورو مشرانو مختصرا درته کوم بیا یې لارې راته ونیولې بیا هسپتال ته نه پرېښولو بیا چې هلته رالو بیا یې چې کوم د ژړغوژیان راوستل بیا چا یوه جنازه دورې وړله چا دورې وړله چا دورې وړله زموږ دغه د ټول لوایقینو سره مې دغه خواست کړی و ګرده په دې خبره متفق سوي وو چې سیول هسپتال ته بیا وړو هلته بیا واش کوو هلته به کفن ورکوو په تابوتو کې بیا اچوو بیا بیا راوړو دې درنې ته لیکن د مختلفو علاقو چې یو کس پزنمه د ملکانو ځینې ملکانو په شکل کې د ځینې خانانو په شکل کې د ځینې د پلاناو د پلانا په شکل کې یو پزنمه چې دا رال دغه د شهیدانو دغه جنازې پر مختلف لار راسه وایستې محترمه مشره ګران خوشحال خانه محسن خانه اصغر خانه ټولو مشرانو واورئ څنګه په قدم قدم یې سازشونه راسره وکړل بیا یې لارې راته ونیولې بیا چې دې ځای ته رالو بیا نو د خپلو جفا هغه جفا په الفاظو نسم بیانولی مشرانو بیا پر دا ځای باندې بیا یارو مددګارو یو څوک نه و ډېر کم ملګري وو په دې کې موږ دغه فیصله وکړه چې موږ دا شهیدان راوړو دا آواز به اوچت کوو چې د پښتانه وینې داسې اسانه نه دي زموږ قصور به راشئ زموږ ګناه به راشئ د ظالمانو احتساب به کوئ قاتلان به زموږ له وطنه ورکوئ بیا محترم مشره دلته یوه خبره کېږي پر دغه تر دغه پله لاندې پر دا ځای موږ ټول لوایقین راټول سوي یو دا هلته مه فیصله کړې ده او دغه شهیدان مه د قام دپاره د قام د سباوند دپاره د ژوندیو پښتنو دپاره د دوی د بچو دپاره دا مې دلته ایښي دي اوله مطالبه مې دا ورته کړې ده
शहजाद कमीशन में जोड़े तो दे मोहरकात में मालूम है दा कसबा में पको तक है फदे के नवाल मुख्तलिफ एक्टर्स में पको तक है दा बोलस नमक तक है दे तो बस हजावर है दुआया में मुतालिबा सिद्धा कसबान सिद्धा रावस्तनी दे पसराना के इशदे पकलाबना के इशदे पहाना के इशदे पमंगल के इशदे दजारा टोल गुरने पर डकड़ी दे दा कम दे दा बोरके درایما مطالبه یبسی و یستکه سلرما مطالبه زباش بخوانی لیویز برال بالکه محترم مسرانو دا ټول په دې باندې گواه دي د ټولو پولیټیکل پارټیانو یو جهان مننه کوو لیکن دا حقیقت په دې ځای باندې گواه دی ټول په دې باندې خبر دي چې اولاره موږ د سیاسي پارټیانې راغلي دي هغه زموږ د حکومت تر مابین د درېیمه کردار دپاره رال مولوي صاحب ورسره و د پارټۍ نور خلک ورسره و د نورو ګوندو مشرانو په هغه کې موږ دا مقدمه ورته ایښې ده چې موږ دغه څلور مطالبې دي زموږ دا څلور مطالبې دي دا د کام شهیدان دي دا د کام د سباوون شهیدان دي دا د کام د بقا شهیدان دي اوس پر میدان درته وایم بیا درته وایم چې په هر شکل کې راځي په هغه کې درته وایم نه د پیسې غواړمه لعنت څه په ځان لې ورکه هېڅ نه غواړمه خو د کان دپاره به دا څلور مطالبې را سره منې خو زه محترم مشران یوه خبره کومه و دې ظالمانو ته یې کومه چې موږ پېژندلي یاسته چې په هر شکل راسي په هر صورت څرګند سي په هره ولیه کې راسي موږ دا وایو دا ته یې دا ته یې دا ته یې موږ دا درته وایو که د چټ په شکل کې یې که د بټ په شکل کې یې که د ولیګي په شکل کې یې که د لعنتي عنایت په شکل کې یې که د انور ناحقي په شکل کې یې دا ته یې دا ته یې دا ته یې انوره یې واوره تا پښتنو ته د بې غیرتۍ ستنې لګولې واوره دا د ابدالي بچان دي دا د خوشحال خان بچان دي دا د میرویس خان بچان دي دا د شهید خان صمد خان بچان دي دا د باچا خان بچان دي دا د محترم مشر محمود خان پلویان دي دا د ګرام خوشحال خان د ملي شهید عثمان پلویان دي دا د یو شي حساب کوي په تا باندې موږ نه خبر تا باندې موږ نه خبر تا خدا هم ویلې چې زه په مورخانه بدومه واوره واوره د ابدالي بچان وایي واوره واوره د میرویس مسیان وایي په موږ ته د وطن یو کاڼی محبوب دی موږ ته یو بوټی محبوب دی دا خاوره مور بولو سکنۍ مور خو څه کوي دا د پښتانه دواړه جهان دی چې هر څوک و پښتنې مور ته په کږو سترګو ګوري د دا پلار سترګې د ولا راوباسمه موږ یو وار بیا دا خبره صفا ورته کوو چې موږ هر سړی زیاتره په دا پوهېدلی دی په هر که زموږ طالب علم دی که زموږ بې علم دی که زموږ ډاکټر دی کومه وکیل دی کومه سیاسي دی کومه غیر سیاسي دی کومه ډرایور دی کومه استاذ دی کومه تجار دی دا ټول په یو اواز وایي چې دا ته دا ته زه په آخر کې دا وایم मैं पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से अपील करता हूं कि पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब बिलावल जरदारी साहब मैं आपसे अपील कर रहा हूं आप खुदा के लिए कुछ आ जाए आप हमारी हालत पे रहम खाए यहाँ पे कैबिनेट में बैठे हुए ये जो पीपल्स पार्टी के नाम लेते हैं ये पीपल्स पार्टी के जियाले नहीं है ये हमारे साथ मुज़ाकिरात के लिए आते हैं
یہ ایپسی کے حوالدار ہے، ایپسی کے حوالدار ہے۔ آپ تو شہیدوں کے وارث ہو، بٹھو شہید کے وارث ہو، بے نظیر بٹھو کے وارث ہو۔ یہ یہاں پر قاتلوں کے طرفدار ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے آ جائے، ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اور میں صدر پاکستان سے یہی اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعظم سے یہی اپیل کرتا ہوں، میں آرمی چیف سے یہی کہتا ہوں کہ یہاں کا جو کور کمانڈر ہے اس کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ خاموش ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آ جائے، ہمارا مقدمہ کوئی انور نہیں لڑتا، وہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا رہنما گراند مشر محترم محمود خان اچکزئی ہے، ہمارا مشر محترم خوشحال خان کاکڑ ہے، ہمارا مشر قدرمن اصغر خان اچکزئی ہے، ہمارا مشر سردار اختر جان مینگل ہے، ہمارا مشر محسن خان داوڑ ہے۔ آپ یہاں پہ آ جائے، صورتحال کا جائزہ لے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ اس نے ایسے ہی وناٹ اٹھائے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، یہ یہاں سے آتے ہیں۔ باخر کے قدرمون استاد سے ڈور کردہ نہیں ویاما یوا خبر ادر تکاوما، یوا خبر آخری خبر ادر تکاوما۔ محترم مصر پارونم راغلی و دیر خوندوری خبری ہو کہ دا کام و کدیمای پر دا اسٹیج بانی اشکی دا باغی که یوا خبر دا کلگی دا او دا خبر کم خبر دا خبر دا چولی نوٹ کئی سپر پشتانه کام بانی سا وقت ملی غمی زراسی دوی باهیمی چول اختلافات سکم دی اگه هیری او دا خبر راسی سی چول کام نبدلی دون کئی تر همیشه پوری دا پشتانه کام آئین وگرزو دیر منن